Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, today our topic of discussion is diversity among plants. It is the first year biology chapter 8. What is biodiversity or diversity? Biodiversity mean variety of life on planet Earth. Bio mean life and diversity mean differences. Our definition: a variety of life on planet Earth is called biodiversity. ماشومان په مخ د ځمکه الله تعالی چې کوم ارګانیزم پیدا کړي دي، کاغه پلانټس دي او کاغه انیمل دي، هغه ټول په سایز او په شکل صورت کې او په هیبیټاټ کې په مسکن کې د خوراک حاصلولو په طریقو کې د یو بل نه مختلف دي. ټول یو شانتي نه دي که نه؟ نو دغه ډیفرنسز ته، دغه فرق ته، کاغه د سایز دی او که د شیپ دی او که د کلر دی، نو دا یې ته موږ څه وایو؟ ډایورسټي، یا ورته وایو ډیفرنسز. څه ورته وایو لکه ډیفرنسز. اوس موږ ډسکس کوو چې ډایورسټي ان پلانټس، الله تعالی خو پلانټس هم پیدا کړي دي، انیملز هم دي، مایکروبز هم دي. دا موږ ته پته دی دا ټول پلانټ په یو شکل کې، په یو سایز کې نه دي. ځینې ډېر کچ کچ دي، دا یې ته موږ څه وایو؟ هربس. ځینې بیا درمیانه دي، هغې ته بیا موږ څه وایو؟ شربس. څه ورته وایو لکه شربس، هسې نه چې دربس پکې ولیکي. او ځینې پکې داسې دي هغه ډېر زیات ټال دي، دنګ دنګ دي، هغې ته بیا موږ څه وایو؟ trees. څه ورته وایو لکه trees. نو موږ داسې لیکو چې diversity in plants have a great variety and differences on the basis of habit. What is habit? په بایولوجي کې دلته اوس د habit مطلب څه دی؟ نو دا هم ته پته ده سټوډنټ چې دا دوه ټرم دي، یو زموږ سره دی habit او بل زموږ سره دی habitat. څه دی سټوډنټ؟ habitat. نو habit دلته اوس مطلب څه دی؟ د habit مطلب دی لایف سټایل. دلته مطلب څه دی؟ لایف سټایل. چې آیا دا پلانټ په کم کم شکلونو کې، په کم کم سایز کې اویلیبل دي. او د هیبیټاټ په مطلب خو تاسو آلریډي کلیر چې هیبیټاټ څه ته وایي. د هیبیټاټ موږ ته پته ده چې دا څه ته وایي سټوډنټ؟ دا مسکن ته وایي، یا د یو ارګانیزم د اوسېدو ځای ته موږ څه وایو؟ هیبیټاټ. او که فرض که تاسو ډیفینیشن لیکئ نو د ایډریس of an organism is called habitat. تاسو ایډریس شته که نه؟ څوک په لونخوړ کې اوسېږي، او څوک په کاټلنګ کې اوسېږي، او څوک په قطبګړ کې اوسېږي، او څوک په دغه کوی برمول کې اوسېږي. او به هر حال نو موږ داسې چې on the basis of habit mean lifestyle. plants may be herbs چې په اردو کې ورته موږ څه وایي؟ grasses for example cynodon. cynodon څه ته وایي لکه دا کبل ته وایي. کبل خو هم چېرته لیدلي که نه؟ اوټ څه ته وایي؟ اوټ جودر ته وایي. دا واښه دي په دې غنمو کې راخیږي. او ویټ څه ته وایي؟ ویټ غنمو ته وایي. او کنابس دا څه ټرم دی؟ کنابس. نو کنابس څه ته وایي؟ دا چېرته دی؟ بنګ نوم خو به اورېدلي که نه؟ بنګ. او خلک ته نور څیزونه هم جوړوي که نه، د بنګو نه خطرناک څیزونه. دغه شانتې شربس چې دې ته په اردو کې څه وایي؟ جھاړیه. دا هغه پلانټس دي چې نه ډېر زیات دنګ دي او نه بیخي چیت دي، درمیانه سایز کې. په دې کې زموږ ډفرنټ پلانټس موږ یو څو نومونه لیکلي لکه ډیورینټا پلانټ به تاسو لیدلي چېرته په کورونو کې هم خلک کري، په چمنونو کې هم وي، کلي زموږ په سکول کې به هم وي. روزز ګلابونه آلریډي تاسو هلته ناست یې، تاسو به چیک کړي هم وي روزز. او چاینا روز یو بل پلانټ دی، دا زموږ سره څه دي؟ دا په شربس کې راځي. او ټریز هغه پلانټس دي چې هغه ډېر زیات دنګ وي، پای کې اوډي سټیم وي یا شوټ پکې وي. بیا ماشومانو اکثر سټوډنټ دا تپوس کوي چې یاره په شوټ او په سټیم کې څه فرق دی؟ په شوټ او په سټیم کې نو څه فرق دی لکه؟ په شوټ او په سټیم کې څه فرق شته؟ چې کله په سټیم د پاسه برانچز او لیوز موجود وي نو هغې ته بیا موږ څه وایو؟ شوټ. هغې ته بیا موږ څه وایو سټوډنټ؟ شوټ. یعنې دا وډي وي، وډي شوټ وي، په دې کې برانچز هم وي، په دې د پاسه لیوز هم موجود وي. ټریز خو ډېر زیات دي، هم دوه درې اګزامپل لیکلي دي. مورس دا څه ته وایي؟ توت. یو توتان خو به تاسو چېرته لیدلي که نه؟ تور توت، سپین توت او شهتوت. هغه ډېر اوږد فروټ چې که نه، داسې کروټ شانتې. هغې ته بیا موږ څه وایو؟ شهتوت.
لکه مورس البا سپین توت، مورس نایګرا تور توت and مورس لیویګیټا. مورس لیویګیټا دا نومونه ځان سره نوٹ کړئ سټوډنټ، پرته که څوک یې یادولی شي نو ښه خبره ده. مورس البا سپین توت، مورس نایګرا تور توت او بل سره مورس لیویګیټا. مورس لیویګیټا دا څه ته وایي؟ شهتوت. شهتوت خو بچو تاسو خوړلي که نه لکه. او دغه شانتې ډلبرجیا. ډلبرجیا څه ته وایي؟ شوه. شوې خو په دې نیر په غاړه هم شته. او دغه شانتې یوکلیپټس لاچي څه ته وایي؟ او هم تاسو چې ته لیدلي داسې پاینز، هم په دې سکول کې پاینز ټري شته که نه؟ پاینز څه ته وایي؟ پاینز لکه اوس زه لیکم پاینس، پاینس ویلیشیانا یا پاینس ایکسلسا. نو پاینس څه ته وایي؟ دا نختر ته وایي ښه. چیړ چې څه ته وایي؟ چیړ. نو دا هم زموږ سره اوډي پلانټس دي. بیا موږ داسې لیکلي چې یاره پلانټس آر آلسو کلاسیفاید انټو ټیکنیکلی یا بوټینیکلی. پلانټ موږ په مختلف ګروپ کې کلاسیفای کولی شو. هغې کې یو ګروپ دی الجی، دا د سنګولر فارم دی الګا. دا موږ مخکې ډسکس کړي هم دي. دا الجی دا هغه زموږ سره هغه پلانټس دي چې دا تھیلس دي. تھیلس تھیلس څه ته وایي؟ لکه چې په هغې کې د روټ او د سټیم او د لیوز پته نه لګي نو هغې ته موږ څه وایو؟ تھیلس. هغې ته بیا موږ څه وایو؟ تھیلس. چې دا څه دي؟ دا تھیلس دي. او دا زیاتر په اوبو کې وي، ایکویټک وي. که تاسو خیال کړي په دې اوبو کې اوږده اوږده تارونه شان دي که نه؟ داسې پړو به شان دي. دا زموږ سره څه دي؟ دا الجی دي. هغې کې ډفرنټ ټایپس دي، ګرین الجی، براون الجی، ریډ الجی. بیا بل ګروپ دی برایفایټ. دا هم تھیلس باډي، په دې کې هم باقاعده سټیم او د روټ او د لیوز پته نه لګي، څنګه چې په دې نور پلانټ کې موږ ته کلیر پته لګي. دیز برایفایټ آر آلسو کالډ امفیبیس یا امفیبیس پلانټ یا امفیبینس. دا ایکچولی ساینټسټ داسې وایي چې دا هغه پلانټس دي چې دا د اوبو نه مایګریټډ دي لینډ ته، خو بیا هم چې کله دوی فرټیلایزیشن کوي نو دوی ته د څه ضرورت وي؟ د اوبو ضرورت وي. نو ځکه موږ ورته څه وایو؟ امفیبیس پلانټ. دا ټرم ځان سره نوٹ کړه، امفیبیس پلانټ. لکه امفیبین انیمل نوم خو تاسو اورېدلی که نه؟ لکه فراګ. فراګ په اوبو کې هم اوسیږي، په وچه هم اوسیږي. خو دا هغه پلانټس دي چې دا د اوبو نه مایګریټډ دي څه ته؟ لینډ ته. خو بیا هم چې کله فرټیلایزیشن کوي نو د ته څه ضرورت وي؟ د ته د اوبو ضرورت وي. نو ځکه دې ته موږ څه وایو؟ امفیبیس پلانټ یا امفیبینس. کلیر دی نه؟ دا د ډفرنټ ګروپس دي انشاءالله په دغه چپټر کې بیا موږ مخکې ډسکس کوو. فار ایگزامپل ماسز، هارنورس اینڈ لیورورس، دیز آر د ډفرنٹ groups of amphibious plant. Amphibious are those plants which are migrated from water to land. They still need water for fertilization. Then such plants are called amphibious plants. Trachophytes, those plants which have tracheids. What are tracheids? Tracheids are the water conducting cells in the xylem. دا plants چې دی په xylem کې tracheids cell موجود وي. These are vascular plants. These are called vascular because they have vascular tissue, xylem and phloem. What is the meaning of xylem? Xylem means wood. It is a complex tissue. It conducts water and mineral in plants. دا هغه tissue دی، دا هغه complex tissue دی چې دا په plant کې، په vascular plant کې دا نه water او د mineral چې کله د mineral په water کې dissolve شي نو دا یو solution form جوړوي چې هغې ته موږ څه وایو؟ سیپ. څه ورته وایي لکه یعنې دا ایکچولي کنډکشن کوي د څه؟ د سیپ. د کوم ځای نه؟ د روټ نه چې کوم دی نو سټیم ته، د سټیم نه چې کوم دی برانچز ته. دغه شانتې بل ټرم دی زموږ سره، بل کمپلیکس ټیشو دی، هغې ته موږ څه وایو؟ فلویم. او د فلویم مینینګ څه دی؟ د فلویم مینینګ دی بارک. دا به انشاءالله بیا په ډیټیل سره هم ډسکس کوو چې کله د فلویم والا ټاپک راغی. اټ کیری پریپیر فوډ. دا هم ته پته ده سټوډنټ چې دا پلانټ خوراک په څه کې تیاروي؟ دا په لیوز کې تیاروي. لکه لیټ سپوز دا یو کچ شاندې پلانټ دی، په دې پلانټ لیوز هم شته،
دا لیوز دي کله چې وی باندې سن ریډیشن فال شي داسې سن ریډیشن د نور شعاګانې دا کیپچر کی دا څه کی دا کیپچر کی دا چې کله کیپچر کی بیا په دې کې سپیشل ریاکشن هم کیږي چې ایتم غسه وایو فوټو سینتھسس کې دا څه کیږي چې دا کاربن ډای اکساید پلس واټر in the presence of sunlight chlorophyll and enzyme دا پکې شرط ښه چې کله دا کاربن ډای اکساید او واټر انزایم او سنلایت او کلوروفیل یو بل سره کمباین شي نو دا به کنورټ کیږي څه ته C6H12O6 and release oxygen and also water. This reaction is called photosynthesis. This photosynthesis reaction is taking place in green parts of a plant. Phloem are the special complex tissue which carry prepare food from leaves to stem, from stem to roots. Tracheophytes are further classified into different groups. The first one is Psilopsida, Lycopsida, Sphenopsida and Pteropsida. This is the fourth one. First one Psilopsida, Lycopsida, Sphenopsida and Pteropsida. These are called cryptogams. These are called cryptogams. The cryptogams or phanerogams څه ته وایي crypto څه مطلب دی hidden پټ یعنی دا هغه پلانټس دي چې دا سپور پروډیوس کوي څه پروډیوس کوي لکه سپور څه مطلب دی چې سپوري سپور تخم دی خو دا موږ ته پته ده سټوډنټ که فرض که دا موږ سره یو موږ لیکو چې دا سپور دی د بل سایډ ته زه لیکم سیډ نو په سپور او په سیډ کې مین ډفرنس څه دی یو ډفرنس خو دا دی چې سپور آر small in size and greater in number seed are large in size and less in number less in number. بل خبردار student spore are haploid دا به haploid وي haploid موږ په څه باندې represent کوو په n باندې seed are diploid seed به student دا به diploid په دې کې به complete set of chromosome وي بیا موږ Pteropsida is further classified into 3 classes. The first one is class Felicini کوم کې چې Adiantum یا ferns included دي class Gymnospermi and class Angiospermi inshallah دا به بیا next time په details سره هم وایو class Felicini او Psilopsida, Lycopsida, Sphenopsida these are cryptogams because they produce spore Gymnosperm and Angiosperm they produce seed. They are called phanerogams. These are also called spermatophytes. Sperm mean seed and phytes mean plant. This is the end of the lecture. بس که تاسو کوېسچن وي هغه تاسو کولی شئ.